الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. څنګه چې ستاسو په علم کې را چې په جامعه عربیه احسن المدارس کې دا تعمیراتي کار شروع ده او په دې کې د الله تعالی په فضل او کرم سره چې دنو کار شروع شوی دی. زموږ سره په دې تعمیراتي کار کې چې کم ده نو د سریې سیمنټ و غیره چې دنو ډیر زیات اشد ضرورت ده او دا منصوبه چې زموږ کومه ده نو دا غالبا د 1 کروڑ روپو منصوبه ده. په دې کې 340 من سریه غالبا لګي چې د هغې لاګت 1.5 लाख روپو پورې دی. 2400 بورۍ چې دنو دې کې زموږ سره د سیمټو خرچه را هغه په دې کې لګي د هغې لاګت غالبا چې 18 लाख روپۍ دی. دغه شان 120 من 120 ډاینې چې دنو په دې کې کرش لګي او 120 ډاینې په دې کې ریتی لګي شګه او د دې دوانو لاګت چې دنو دا د 10 लाख نه زیات دی. نور هم په دې کې زموږ سره چې کم نه کم ضرورت دي د مزدور خرچه چې د 6 लाख روپو پورې دغه ده او د دې لاګت او د دې تعمیراتي منصوبې په سلسله کې مونږه د منګو تورمنګ 2 چې کم دینو د هغې دوره کړې و. د منګو چې څومره کشران دي مشران دي زنانه دي مونږ د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغوی زموږ سره په دې کې ښه تعاون وکړو او هغوی په دې کې زمونږ چې کم امید سره مونږ تللي وو د تعاون په سلسله کې نو هغه امید باندې مونږ پوره چې دین راغلو او خصوصا د فلاحي تنظیم منګو چرمین چې کم دی قوید بادشاه مونږ د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه کور په کور زموږ سره وګرځېدو 2 ورځې غالبا دای مونږ له ټیم راکو او څومره تعاون چې د هغه نه کېدو نو هغه زموږ سره وکړو. مونږ د هغې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو او د منګو چې څومره مشران کشران زنانه څومره کسان دي نو د هغوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو. د منګو نه مونږ غالبا چې 55 هزار روپۍ چې دی نو دا هغوی تعاون زموږ سره مونږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. الله تعالی د دوی دا صدقه د دوی دا پیسې دارې په الله په دې لار کې قبوله کړي او د دې په بدله کې الله تعالی دوی دا په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او دوی له الله تعالی د دې په بدله کې په جنت کې چې کم دی نو کورونه ورکړي او نور چې څومره ملګري دي که هغه په دغه ځای کې داسې ملګري چې هغوی تعاون کول غواړي یا داسې ملګري چې هغوی تعاون نه یې کړی موږ سره په دې تعاون کې شرکت کول غواړي یا داسې زمونږ کوم ملګري چې هغوی په بهر ملکي نو موږ هغوی ته هم خصوصي تعاون دپاره شرکت ورکو. دا د الله تعالی په لار کې پیسه خرج کول دي او دا چې دی نو دا د هر سړي پیسه الله تعالی په دې لار کې نه خرج کوي. دا پاک لار ده پاک کور دی دا جوړیږي د طلباو دپاره په دې کې به د قرآن تلاوت کیږي په دې کې به کتابونه علم چې دی نو دا به طلبه حاصلوي او دا صدقه جاریه ده. نو دې صدقه جاریه کې چې دی نو مونږ چې څومره باقي ملګري دي هغه ټولو ملګرو ته په دې کې مونږ درخواست کوو چې هغوی په دې کې زموږ سره هم باقي هم چې دی نو تعاون وکړي چې دا منصوبه چې دی نو دا په خیر خیریت سره خپل پای تکمیل ته ورسي. جزاکم الله خیرا.